بیا په دغه لاین کې چې د الله ته وصل کیږي دا بیا په دوه نومو یادیږي: مجذوب سالک، سالک مجذوب. د چا جذب مقدم، د چا سلوک مقدم. اسانه تعبیر. سلوک دغه توی د منازلو ته ویل کیږي. دا چې عالم امر صفا کوي، عالم خلق صفا کوي، هیئت وحدانی ټول صفا کوي، دغه خپل تزکیه او تصفیه کار چې کوي چې خواري باسي، په کلونو ریاضات کوي، دغه سلوک ویل کیږي. موږ هم کتابونه هم د سلوک کتابونه چې تعبیر کوو په دغه عنوان باندې. خو کله داسې وي چې سړی دغه د منازل توی کی اخر کې د جذب او د عشق مقام ته ورسیږي. او څوک داسې وي چې هغه اوله نه د جذب مقام د رب کریم سره د عشق او د تعلق مقام د اوله لطیفې نه لیا شروع شي، سلوک شاته شي، جذب مخکې وي. دا بیا په هغه مخکې تعبیر دا د محبوبینو د جملې نه دي. مجذوب سالک دا د محبوبینو د مرادینو د جملې نه دي، او سالک مجذوب دا د موردینو د جملې نه ده. د دغې وجه نه کار موږ مکلف یو، خواري خو به کوو، خو اعتماد به په خواري کوو. دا خو ورکړه د الله تعالی ده. داسې نه نو چې ښه نو د الله تقدیر مسله ده چې څه لیکلي دي نو بیا نو موږ خواري چېرته کوو. دا خو موږ مخکې ویلې ده مسله، خواري به کوو، لیکن اعتماد په خواري نه د ورکړه د الله تعالی ده. څوک چې د الله په نسبت باندې د محبوبینو د جملې نه وي، هغه لږ عمل وکړي، ډېر لوی کار خدای پاک لوی ثوابونه ورکوي. د دغې وجه نه سالک وی آن را که در پذیرفت الله بلا علت او را چه حاجت آید رنج 4 ساله را. دلته 4 چلی ښوولی ده، 4 ساله را. څوک چې الله بې علت قبول کو، الله تعالی دغه انسان بې څه علت قبول کو، هغه ته څه حاجت ته چې 4 کاله خواري باسي، بیا به پس هغه نه دلته دستار باندې کېږي. مشرب د حضرت پیغمبر علیه السلام شم، په خپله خوښه هغه ځای ته نشي ځان رسولی. مشربونه هم ازلي دي. دغه چې سالک مجذوب ده که مجذوب سالک ده، محبوب ده که محب ده، مراد ده که مرید ده، دا هم ازلي دي. د اولیاء و مشرب د انبیاء و مشرب سره شریک په ازلي صفاتو کې اثر ده. او فرق به خود موجود وي. د اولیاء و مشرب اول د مبدا د پیز دی هغه چې دوی ته پیز شروع کیږي، د زول د صفاتو نه شروع کیږي. او دا د څلورم لطیفې نه دا د مشرب تعین راځي. څلورم مراقبې نه موږ سلسله کې څلورم مراقبه کې تعین د مشرب راځي. اوس په دغه څلورم مراقبه کې چې تعین د مشرب راځي، د الله تعالی دا نه نوي نومونه دا به په دا 15 طایفو کې ویایي. لکه موږ اوس تاسې صرف اسم ذات ویایو الله الله، هلته به دا ټول نومونه په دا 15 سره لطایفو باندې ویایي. چې ما درته مخکې وویله چې ښه طریقه یا دا ده چې یو اسم وي بم په الف لام، داسې نه لکه دا ورخطا چې شو وصل کوو. د عامو اوقاتو کې ګورې الف لام خلک نه ورسره ویایي، نه په الف لام به الله لکه چې ویایي الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق. دا اریو به په الف لام باندې ویایي. نو درې وارې یو نوم واخیستی شي په داسې حضور باندې چې د دغه اثر د فیض د ما په دغه لطیفه شروع ده. نو کله په یوه لطیفه کې یو خاص اسم اثر کوي، کله په بله لطیفه کې دا مشرب چې معلومیږي د چا سره د کوم نبي سره چې تعلق په مناسبت و د هغه په مشرب چې کېږي، دغه اسما چې ویایې یو خاص اسم په خاص لطیفه کې اثر کوي. هر اسم هم نه کوي او په هر لطیفه کې هم نه وي. دغه اثر چې ښکاره شو بیا د مکرر کې چې بار په دغه یوه لطیفه کې اثر ښکاره کېږي، هلته تعین د مشرب. په درېیمه لطیفه کې څه اثر راته ښکاره شي، کله څلورمه کې داسې لکه دا شیان وینم، کله یوې ته نقل کېږي، کله بل ته نقل کېږي، کله ګورئ تقرر نه وي، کله داسې چې دا ملګري په تلوار باندې ویایي. اوس د دغه اسم هم درک نه لګېږي چې اصل اثر د کوم اسم و. ځکه فصل پکار ده چې ګوښه وویلی شي او درې وارې وویلی شي چې دغه اسم هم درک ولګېږي چې کوم اسم اثر کوي، د لطیفې هم درک ولګېږي.
دومه طریقه احمدزي خلیفه مبارک ماته داسې ښوولې وه چې دا لطایف کې د اسماء الله چې ویلی کېږي د دورې په شکل وویلی شي. دا ځای ګورئ هر چا خپل یو فراست وي چې خدای پاک چاته معلوم کړي. موږ تاسې خو لکه اسم ذات چې ویایو عام ملګري یې داسې کړي لکه د الله چې ویایي الرحمن الرحیم الملک القدوس هم په دغه شکل وي. ده به ویله نه داسې خیال وکړه لکه څرخ چې تاویږي په دغه لطیفه باندې. دا په خیال کې الرحمن داسې ګرد په تاو کې، بیا الرحیم داسې ګرد په تاو کې. دا ما یو څه وخت وکړه، یو عجب حال به و. کله به دا څرخ داسې تاوېدو عین بیرته به راوګرځېدو. دا اسم تاوه داسې په حال کې لکه هغه څرخ چې بیرته په شا باندې راوګرځي بیرته به راوګرځېدو. بیا په یوه لطیفه کې په بله لطیفه کې په بله لطیفه کې په بله لطیفه کې اخر به کله لکه موږ چې 500 لطیفو ته ټوله ته په یوه وار توجه کوو، بیا په 500 لطیفو راتاوول به بیا راتله. لږ خواري غواړي، دلته زړه ډېر زر ورته تنګېږي ځکه سلیپ چې نه ځي په مخ ته یې اړوه نه اوړي. داسې را اړوه په دغه ځای باندې نه اوړي بیرته راګرځي. هلته مقامات پاتې وي چې ویایو خو چې لږ خو زده کړو که نه دا تصوف چې لږ خو داسې نه یې. دا بله ورځ د یو چا په باب کې چا راته خوب بیانوه وایي یو خلیفه صاحب په لګیا و اپریشن کوو یې. اول دا د لطیفو د سر نه چرکونه یې تر لرې کول، وروسته کوز ژور شیان پکې راووته ډېر خطرناک. بل سپین ږیری خلیفه صاحب وایي ورته ولاړ یې هغه وایي چې دا خو یې ماته هم ولاکه معلوم، دغه ځایونه خو دا شیان خو یې ماته هم نه و معلوم. اوس نو دا چا کله دا ذکر هم ماته خلیفه صاحب ویلې چا ذکر لکه د لطیفې په سر کېږي. دا بعضې هغه به مې لیدلي خلک سکوي چې تر ټولو نه د دغه وظیفې ډېرې په تیز کې د په ټوله طریقه یې دغسې ده، هر مرید یې دغسې ده. د چا وایي ډېر بیا ژورې لاندې وي، سر پټ وي. به هر تقدیر دغه مشرب چې معلومیږي د دغه اسماو په واسطه معلومیږي، خو ډېر بیا په دغه هم نه پیږو چې کوم اسم کې اثر ښکاره شي دی ذات هغه اسم مشرب بولي چې ما مشرب الرحمن ده یا د ما مشرب الرحیم ده یا العفو ده یا الرحیم ده یا المالک ده یا الخالق ده. دغه مشرب نه ده، دغه مربي ویلی کېږي. په بل اصطلاح باندې موږ تاسو ترمذي شریف کې وویلې د اسم اعظم په متعلق کې هلته مو وویلې چې تعین نشته، ولې د هر چا دپاره یو اسم اعظم ده نه. ما هلته ما هغه ملګري ته ویلې چې دا تصوف یو عجب علم ده. دا چې حدیث ویایي مدرس چې حدیث ویایي باید تصوف اوله نه زده کړي. دا چې هر اسم اعظم ده او که نه ده هلته مناسبت یو خاص دغه ځای ده چې هغه د چا په باب کې کوم اسم مربي وي هغه د ده اسم اعظم ده. بیا د ده ډېر کار په هغه اسم کېږي چې کله تعین د اسم وشو او لطیفه معلومه شو مشرب لطیفه ده. په لطیفه کې چې د کوم نبي سره مناسبت و نو د هغه اوله لطیفه په مشرب د آدم علیه السلام، دومه د نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام، دریمه د موسی علیه السلام، څلورمه د عیسی علیه السلام، پنځمه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اوس چې اسم معلوم شو بیا په ټولو لطایفو دغه اسما ویل ذاتي نه دي ضرور، صرف په هغه لطیفه کې خو د قبض په حال کې یا د مشکل د حل په حال کې یا د مرید ته د توجه په حال کې هغه اسم چې هغه د تا کار پر روان ده تا مربي ده بیا د هغه نه کار اخله معین هغه شو. قبض پیدا شو وظایف نه کېږي تا مشرب ده مثلا پنځم اوله لطیفه کې قبض ده نو ته لسش وکړه هغه اسم چې هغه د تا مربي و اول په مشرب په پنځمه لطیفه کې ووایه د پنځمې نه را شروع کړه د اولې نه وظیفه مه شروع کوه په هغه خپل مشرب کې یې وارې خواري وکړه هلته چې خواري وکړې خو په دغه کې بیا دا ځای چې د خلیفه صاحبانو دغه موږ او تاسې باید ټول فکر وکړو چې د کوم نبي مشرب و تعلق د هغه نبي سره پکار ده ته به ډېره رابطه د هغه نیسې تا ته فیض د هغه نه راځي ډېر
هر نبی سره چې د چا په کوم مشرب کې مناسبت وي نو ته به ډېر حب ډېر رابطه د هغه پیغمبر نیسې. نو هغه اسم چې په هغه خپل مشرب شروع کې د هغه مشرب ځای اول قبض ورکېږي د هغه اسم سره چې د دغه ورک شو بیا ذاتي پس هغه نه په دا نور شروع کړه. په پنځه مې د مثلا شروع کړه بیا څلورمې ته راشه بیا درېمې ته راشه بیا دومې ته راشه بیا اولې ته راشه قبض مبض کیفیت تکلیف بیا ذاتي ورکي. هغه اسم مربي بلل کېږي او هغه معین د تعین کوونکی د مشرب ده. مشرب هغه اسم ته نه ویل کېږي چې ما مشرب معلوم ده چې ده پلانکی اسم ده. نور ذاتي غریب په دغه نه خبر چې مشرب مې په کومه لطیفه کې ده او ما د کوم نبی سره مناسبت ده. زه بیا د کوم نبی په لار ډېر کوشش په سنتو اتباع کوشش وکم د هغه صفات ځان ته معلوم کم د هغه سره تعلق ځان ته رابطه کې پیدا کم نو بیا چې هغه د مشرب په انداز باندې د ولی مقام پیدا کېږي. دغه انسان چې داسې مشرب معین شي د یو پیغمبر سره واسطه پیدا شي نو بیا د زول د صفاتو نه هغه صفات ته ترقي راشي. د صفاتو نه بیا پورته چې کوشش چې شروع کړي شیاناتو ته د شیاناتو نه پورته بیا اعتباراتو ته کل یومین هو پیشان بیا عین ذاتي بحث ته شي. دغه ولی چې فنا فی الله شو واقعي مقام ته د مشرب تعین راغی دغه بیا داسې مقام شي چې هغه الله تعالی وی من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب چې الله وی د ما محبوب شي زه سترګې شم چې په ما لیدل کوي زه لاس شم چې په ما نیول کوي زه پښې شم چې په ما رفتن کوي. دا مقام بیا پیدا کېږي. اوس نو د دغه ولی سره احتیاط او د دغه ولی سره مخالفت عین بیا داسې ده خدای نه خواسته چې څوک د دغه ولی سره مخالفت کوي لکه د الله تعالی سره مخالفت چې څوک سره محبت کوي لکه د الله تعالی سره ځکه خو نسبت ده. اوس دغه چې جنگ د ولی سره ده په واقع کې د الله سره شو نو یو اول شعر ویایو زرکو محو شد در آفتاب جنگ او بیرون شد از وصف حساب. دغه ذره چې په لمر کې محو شوه دا غړانګه کې چې کومه معلومیږي د دغه جنگ د حساب نه د قدرت نه ذاتي اوت ته داسې کوه چې لاس دې داسې شو بیا به دغه ځای زور ونیول ذره به موجود دی ذره ورکیږي نه. دا چون ذره محو شد نفس نفس جنگش اکنون جنگ خورشید است و بس چې د ذره د ذات په لحاظ محو شو په لمر کې د ذرې جنگ په واقع کې د لمر سره جنگ ده نو تا په دغه لاس خورولو چې د ذره دلته پسې اخلي لمر ورکیږي واستشته دغه ولی چې فانی فی الله شو داسې مقام ته ورسېدو د ربي کریم انوارات او تجلیات د ده په وجود کې ځای وینیو نو د ده سره مقابله دا لکه د الله تعالی سره مقابله خدای مو دې وساتي د هغه چا شته قدرت د چا شته چې چاته الله خدای مو دې وساتي الله مو دې وساتي د سوی خاتمي اراده کړې وي وای هغه د اولیاء په توعن ذاتي لګیا شي چې د اولیاء په خبره شروع شوه کارلا خراب شو د علامه د بدبختی ځکه خو د الله تعالی سره د مخالفت اعلان شو او الله تعالی اعلان د جنگ کړی ده البته حدیث مبارک ویل ده